او دا مسلې په دې هاوس کې موجود چې څومره ممبران دي دا یوازې نه چې دا پوزیشن مسلې دي او د اقتدار والا نه دي بلکې دا زمونږ او ستاسې بطور قام شریک مسلې دي. اولنۍ مسله د قام ته د بدامنۍ راپېښه ده او بدامني صرف په پښتونخوا کې بدامني ده. که څوک دا خبره کوي چې بدامني د ټول ریاست یا ټول پاکستان مسله ده نو دا دروغ وایي. د تیر یو کال ریکارډ ډېر وباسي چې 99% واقعات په پښتونخوا کې شوي په نور پاکستان کې چېرته واقعا نه شوي. دا نه چې ګنې موږ په دغه باندې خوشحالېږو چې بل وطن کې داسې واقعات وشي خو نه موږ ته هم دا احساس کېږي چې ولې په پښتونخوا کې مسلسل بدامني ده. او د بدامنۍ د وجې جناب سپیکر صاحب زمونږ د وطن معیشت هم خراب شو. زمونږ د وطن سرمایه داره کارخانه دار او سرمایه کار دا پښتونخوا وطن پرېښود او لاړ سیب صوبو ته پنجاب ته منتقل شولو هلته خپله سرمایه کاري وکړله. که دلته کم سرمایه دار پاتې دي هغه هم تنګول کېږي په مختلفو طریقو باندې د بتو کال درته میلاویږي تحفظ چې کوم دی ولس ته نشته دی. د ټول نه غټه مسله د دې قام او د دې خاورې دا بدامني ده. د تیر شپږ څلوېښت کال نه عمومي طور او تیر 20 کال نه خصوصي طور پښتونخوا په خصوصي توګه باندې قبایلي اضلاع NMDs پاکې د بدامنۍ دغه لهر مسلسل روان دی. یو طرف ته بدامنۍ وواللو بل طرف ته چې کله په 2018 کې 25 مهینې ترمیم وشولو او د هغې دپاره سیاسي پارټو ډېر طویل جدوجهد کړی او ډېر لوی قربانۍ ورکړې وې نو د قبایلي اضلاع د ولسونو سره چې کومه دی څه کمیټمنټ وشولو څه وعدې شوې وې. که د تېر یو کال نه خو د قبایلي اضلاع په تیاره کې ساتل شوې وې FCR پہ ہو تور نظام پہ ہو بیا چې کله دغه FCR ختم شو سیول لا او آئین هلته ایکسټینډ شولو نو دا فیصله وشوله چې دا اضلاع به چې کومه دی د ډاون ډسټرکټ په شان راوچته و ترقۍ په مد کې به دلته موږ کارونه کوو. جناب سپیکر صاحب 1000 ارب روپۍ دغه دپاره پروګرام جوړ کړی شوی و 2018 نه واله 2024 دی 6 کاله وشولو. د هغې فارمولې تحت په کار دا ده چې 600 ارب روپۍ په قبایلي اضلاع باندې لګېدلې وې. قبایلي اضلاع چې ریاست یې بطور بفر زون ساتي توجه یې ورته نشته دی نو دغه شان اوس د میرنۍ مورسلوک پښتونخوا حکومت هم کوي. په کار دا ده چې پښتونخوا حکومت لاول خپله برخه چې کوم دی راغیستې وې هغې د قبایلي اضلاع ته ورکړې وې او د هغې نه وروسته دا د پښتونخوا حکومت د وفاق سره چې کومه دی زموږ دپاره جګړه کړې وې او چې زموږ په NFC واټ کې کومه 3% برخه کېږي چې هغه برخه یقیني کړې وې او په دې قبایلو باندې لګېدلې وې. وطن مې د جنګ دپاره استعمالیږي اینه خو مې تویېږي خو د ترقۍ خیال راته بیا د چا نشته دی برخه مې بیا په دا کې نه رسېږي او چې کله امن پاڅون کوم د ریاست نه امن غواړم د ریاستي ادارو نه امن غواړم نو کله را باندې بیا یو نوم لګئ او کله را باندې بیا بل نوم لګئ او تاسې وکتل چې په بنو کې ورسره څه واقعات وشولو. جناب سپیکر صاحب زما به د حکومتي ارکانو هم دغه اپیلي چې دې قومي مسلو ته به چې کومه دی موږ او تاسې بطور قام ودرېږو که موږ او تاسو ته بطور قام ونه درېږو 15 کروړه پښتانه چې کومه دی دې اسمبلۍ ته ګوري چې دا اسمبلي به موږ د دې مسایلو نه خلاصوي خو که چېرته موږ دغه قام د دې مسایلو نه خلاص نه کړو د خدای شته دی چې هر سړی خو به په خپل ځای باندې سیاست وکړو خو کردار به ما کردار پاتې نه شي چې هغه د تاریخ برخه شي. دا د بدامنۍ چې کوم
تسلسل را روان دی د دې په شا یو فلسفه دا هم ده چې زمونږ پښتونخوا وطن جنتي وطن چې د هر قسمه معدنیاتو نه ډک دی هغه معدنیات چې کومه دی ډېر په بېرحمۍ سره لوټ کیږي موږ وینو چې په رڼا ورځ باندې دغه معدنیات چې د 18 ترمیم تحت حق چې کومه دی د هرې صوبې چې کوم پیداوار کیږي لاول د هغې د عوامو دی بدقسمتي دا ده دا صوبه بجلی پیدا کوي ګیس تیل پیدا کوي خو حق پې چې کومه دی اوسه پورې په آئین کې بېشکه چې شته دی خو عمل درآمد پې تر اوسه پورې ونه شولو زمونږ بچي په دې جنتي وطن کې نهر دي د وسایل نه ډک وطن دی یو طرف ته په جنګ مسلط دی بل طرف ته په خپلو وسایلو باندې اختیار نشته چې زمونږ په بچو باندې ولګېږي ټول مسافرۍ ته روان دي زه به تر خپلې ضلعې ذکر وکړم جناب سپیکر صاحب 80% ځوانان زمونږ دا د ملک نه بهر او یا د ضلعې نه بهر په پاکستان کې په مختلفو ښارونو کې مزدورۍ کوي اوس دا سهولت د روزګار سهولت دا په هغه وطن کې ولې نه برابریږي دا بنیادي سوال دی چې معدنیات زما د خاورې را پیدا کیږي وسایل زما په خاوره کې موجود دي بجلی د دې پښتونخوا پیداوار دی نو کارخانه ولې په باجوړ کې نه لګېږي بیا که دا بنیادي وجه چې دغلته بدامني ده کارخانهدار کارخانه نشي لګولی نو بیا زما په دې ریاست باندې یو سوال دی چې د دې ریاست کم پوجونه دي او کم انټلیجنس ایجنسیانې دي هغه زمونږ او ستاسې تحفظ دپاره دي او دا د هغو ریسپانسبلیټي ده چې دې قام ته تحفظ ورکړي نو په پښتونخوا وطن کې بدامني ده زه به مثال ورکوم په دې پاکستان کې دننه په دې د زمانه څوک نه خفه کیږي او په پنجاب کې امن دی چې کم پوځونو او کمو لښکرو په پنجاب کې امن قایم کړی دی دغه شان امن پښتونخوا ته ولې نه میلاویږي دا د دې ریاست کمزوري ده که دا د اسټبلشمنټ کمزوري ده بیا 20 کاله وشولو موږ به د خاورې یو نامعلوم جنګ مسلط کړی شوی دی چې موږ ته هېڅ قسمه پیدا نشته دی یا د اسلام آباد اشراف یا ته او یا اسټبلشمنټ ته پیدا ده دې پښتنو ته هېڅ قسمه پیدا نشته اینه صرف زمونږ تویږي ځکه نن دلته راغلی نو ما د امن په بیانیه باندې اوټ اخیستی دی ما د باجوړ د ځوانانو سره د علماء کرامو سره د خویندو میندو سره د ټول قام سره د الله وس کړی و چې زه به د اسمبلۍ په پلور باندې په بدامنۍ خبره کوم او تور ته به تور وایم او سپین ته به سپین وایم حق ته به حق وایم باطل ته به باطل وایم د دې وطن دا بدامني چې کومه ده دا به اوس وختي ختمه شوې کله چې دلته د ای پی ایس واقعاتو شروع او پاکې 2.5 ماشومان په بېدردۍ سره شهیدان تللی شولو د هغې نه پس د ریاست ټول چې څومره هم سټیک هولډرز دي سیاسي پارټو مشران دي او د اسټبلشمنټ مشران دي دا ټول کېناستل او یو پروګرام یې ترتیب کړو نیشنل ایکشن پلان دغه 2 نکاتو باندې په 13 کاله کې ولې عمل درآمد ونه کړلی شولو دا پې ځکه عمل درآمد نه کېږي چې د دې ریاست مقتدرو قوتونو د دې وطن اقتصاد دا جنګ ګرځولی دی چې څو پورې دلته جنګ او بدامني نو د هغو اقتصاد به رواني چې په دې خاوره کې امن راشي نو د هغو اقتصاد ته نقصان رسیږي دا ورته موږ وایو چې دا یو زرعي سټیټ دی د دې اقتصاد په زراعت باندې ودروه د دې اقتصاد په صنعت باندې ودروه د پښتانه نور ډېر سخت تنګ راغلي د بدامنۍ نه نور دې قام ته امن ورکړه ستا هغه داخله او خارجه پالیسي که تېر 45 کال نه په دې وطن کې اور بل کړی دی هغه ضیاءالحق نن خو نشته دی خو دا اور هغه کرلی و نن هم پکې پښتانه سوځي دغه پالیسۍ به بدلولي تر څو چې دغه ډیپ سټیټ پالیسۍ بدل شوي نه وي تر هغې په دې خاوره کې امن نشي راتلی د ګاونډي هېوادونو سره ښه تعلقات ساتل پکار دي او دی چې کومې پرایویټ ملیشې جوړوي دا پراجیکټ به دی بندوي دا پرایویټ ملیشې به دی ختموي او چې کومې ټرین کړي هغه دې پخپله اوس سنبال کړي هغه بلا اوس په دې خاوره او په دې قام باندې لګېدلې ده د روزانه په بنیاد دا په زرګاو خلک امن پاڅونونو ته راوځي
سبا زما په وطن کې زما په حلقه کې باجوړ کې امن پاڅون دی. د دنیا خلک روزي د څه لپاره روزي؟ د دې درپاره روزي چې په وطن کې غیر محفوظ دي، او په وطن کې غیر محفوظ دي. ریاستي ادارې موجود دي، پوځونه او لښکرې موجود دي، انټلیجنس ایجنسۍ موجود دي، او زما قام ته تحفظ نشته دی. دا خو بنیادي کمزوري دا غو ده. موږ سیاسي خلک یستو، موږ به په دې پلور باندې خبره کوو، موږ به په جرګه کې کوو، موږ به په جلسه کې کوو. تحفظ ورکول د دې کار دی، او دا د ټول پارلیمنټیرین د ټولو ممبرانو فرض جوړیږي چې دلته تاسې د قوم په اوټ راغلي یاستئ، نو د قوم د احساساتو او جذباتو ترجماني به کوئ. دا نه که د دې قوم حق راوړلي، نو راځئ 1500 ارب روپۍ چې کومه دی نن وفاق ته د پښتونخوا پورې دي د بجلۍ او د اوبو، هغه 1500 ارب روپۍ ته راوړئ، په قبایلي اصلاح باندې ولګوئ چې هلته خلک مظلوم هم دی، محکوم هم دی، زخمی هم دی، دردېدلی هم دی. هغو ته توجه ورکوئ. په دې کې پکار ده چې کمپیټیشن وکړو. په دې کې کمپیټیشن نه دی پکار چې په یو بل باندې بېځایه الزامونه، په یو بل پسې پچموزې، دا خوند نه کوي. جناب سپیکر صاحب، د امن په حوالې سره به ستاسو نه زموږ دغه اپیلي، د ټول هاوس ته هم دغه اپیلي چې دا هاوس به ډېر سنجیده کېدل غواړي، ځکه دا یو قومي مسله ده، او چې په قومي مسله باندې موږ پښتانه په اتفاق نشو، په اتحاد نشو، او دې ته وندرېږو او د دې بدامنۍ مخنیوی ونه کړو، نو راتلونکي نسلونه به چې کوم دی موږ معاف نه کړي. موږ خو په جنګ کې رالوي شولو، خو زموږ را روان نسلونه چې کومه دی غواړو دا چې هغه د بدامنۍ څخه مخ نه شي، یو خوشحاله او آباد پښتونخوا ورته چې کوم دی پرېږدو. بیا زموږ د الیکشن په دوران کې چې کوم شهیدان شوي وو، د هغو دپاره هم دعاګوی یستو چې الله رب العزت ولا په جنت کې اعلی درجات ورکړي. بیا هم په هغه ورځو کې چې کوم دی زموږ یو ډېر دروند ملګری، پښتون ملګری، ملتپاله شاعر ګیلمن وزیر په اسلام آباد کې په بېدردۍ سره ووژل شلو، چې هغه ته سیف سیټي ویلی کېږي. تر نن ورځې پورې د هغې قاتلان ګرفتار نه کړلی شلو، او چې د کم مقتول قاتل معلوم نه، دا مشهوره معقوله ده چې ریاست د هغې قاتل دی. نو په کار دا ده چې دا قاتلان د اوسه پورې پیدا کړل شوي وي. دویم زموږ الیکشن سپیکر صاحب مسلسل په دې وجه باندې وروسته شلو چې په باجوړ کې چې کوم جنرل الیکشن روانو، الیکشن کمپین پیک ته رسېدلی و. په رڼا ورځ باندې د پاټک په بازار کې یو ځوان په بېدردۍ سره ووژل شلو، ریحان زیب شهید. هغه ته اوسه پورې انصاف میلاو نه شلو. تعلق یې د پاکستان تحریک انصاف سره و، حکومت د پاکستان تحریک انصاف دی. 15مه میاشت ده، په کار دا ده چې د هغه خاندان ته، د هغه دوستانو ته انصاف ورکړلی شي چې ریحان زیب چا، ولې او د څه دپاره په رڼا ورځ باندې وواژه، د دې په شا باندې مقاصد څه وو. په کار دا ده چې داسې قسمه واقعاتو له آزاد جوډیشل کمیشن جوړ کړلی شي چې دا قسمه واقعات وسپړي چې د دې په شا باندې مقاصد څه دي چې داسې قسمه واقعات کېږي. زه ستاسې ډېره زیاته مننه کوم. تھینک یو جناب سپیکر صاحب، شکریہ. क्वेश्चन आर लेते हैं जी। अच्छा, मैं